السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم اوریدونکو ستاسو خوږ ورور کفیل احمد حقانی د سیرت مصطفی قدم به قدم پروګرام سره ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. په مخکنی پروګرام کې مونږ د نبی علیه السلام د شخصیت، د سیرت، د اهمیت او د ضرورت سره متعلقه د قرآن او د حدیث په رڼا کې تفصیلی خبره کړې وه. اوس مونږ د نبی علیه السلام سیرت طرف ترازو. نبی علیه السلام الله جل شانه په مکه مکرمه کې پیدا کړی دی. 50 کاله زندگی نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې تیره کړې ده. 40 کاله د نبوت ملاویدون مخکې او 10 کاله د نبوت ملاویدون وروستو. بیا نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت کړی دی. 14 کاله زندگی نبی علیه السلام په مدینه منوره کې تیره کړې ده. په مدینه منوره کې نبی علیه السلام وفات شوی دی او په مدینه منوره کې نبی علیه السلام تشریف فرما دی. د نبی علیه السلام زندگی په مکه مکرمه او مدینه منوره کې تیره شوې ده. مکه مکرمه او مدینه منوره د جزیرة العرب حصه ده. جزیرة العرب ته الله جل شانه ډیر لوی فضیلت او ډیر لوی مقام ورکړی دی، ځکه چې څنګه الله جل شانه نبی علیه السلام په جزیرة العرب کې را لېږلی دی، نو دغه رنګې ګڼ شمیر پیغمبران الله جل شانه په جزیرة العرب کې را لېږلی دي. د دې وجې نه جزیرة العرب ته الله جل شانه یو ډیر لوی مقام ورکړی دی، یو ډیره لویه مرتبه ورکړې ده. د جزیرة العرب ټوله خطه د برکاتو، د انواراتو، د روحانیت نه ډکه ده. جزیرة العرب چې تاسو د ایشیا په نقشه باندې نظر واچوئ، نو د پاکستان نه مغرب طرف ته یو اوږده غوندې جزیره نما په نظر باندې راځي. دقې ته جزیرة العرب ویل کېږي. چونکې د نبی علیه السلام بعثت په جزیرة العرب کې شوی دی، د دې وجې نه موږ به د جزیرة العرب مختصر غوندې وضاحت کوو. 2 لفظ دي، یو جزیره ده او یو عرب دی. د دې دواړو مختصر غوندې وضاحت کوم. یو لفظ د جزیرې دی او د دې جزیرې سره یو مناسب او یو شان لفظ دی جزیره نما. جزیره څه ته ویل کېږي او جزیره نما څه ته ویل کېږي؟ جزیره د ځمکې هغه حتې او هغه علاقې ته ویل کېږي چې د هغې نه 4 واړه طرفونو ته اوبه وي. 4 واړو طرفونو ته دریاب دی، سمندر دی، او د هغې په منځ کې الله جل شانه د ځمکې یو خطه پیدا کړې ده چې په هغې کې خلک اوسیږي. هغې ته جزیره ویل کېږي. او جزیره نما د ځمکې هغه حصې ته ویل کېږي چې د هغې نه 3 طرفونو ته اوبه وي او یو طرف ته الله جل شانه اوچه ځمکه پیدا کړې وي. نو د ځمکې داسې حتې ته جزیره نما ویل کېږي چې 3 طرفونو ته سمندر وي، دریاب وي، اوبه وي، او یو طرف ته الله جل شانه اوچه ځمکه پیدا کړې وي. نو دا خو د جزیرې وضاحت شو. عرب څه ته ویل کېږي؟ عرب په جزیرة العرب کې اوسیدونکي ټول اقوامو ته عرب ویل کېږي. د عربو ته د عرب ولې ویل کېږي؟ نو د لغت خاوندانو د دې مختلف وجې بیان کړي دي. بعضې د لغت خاوندان او د لغت ماهرین فرمایي چې عرب او اعراب دا فصاحت او بلاغت ته ویل کېږي، چونکې عربو ته الله جل شانه د اعلی پایې فصاحت او بلاغت ورکړی، نو ځکه هغوی په خپل ځان باندې د عرب نوم ایښودی دی او هغوی ته عرب ویل کېږي. او بعضې د لغت خاوندان وایي چې اصل کې عرب دا د عربتون نه دی. عربتون صحرا ته ویل کېږي چې مونږه
د جزیرة العرب په محل وقوع باندې نظر واچو نو په جزیرة العرب کې بې تحاشا صحراګانې دي. زیاته حصہ هغه د جزیرة العرب صحرا ده. نو د دې وجې نه جزیرة العرب ته چې کوم دی نو عرب ویل کېږي. بیا جزیرة العرب جزیره ده او کو جزیره نما ده. نو مونږه چې د جزیرة العرب په محل وقوع باندې نظر واچو نو دا جزیرة العرب اصل کې جزیره نما ده. ما تاسو ته مخکې د جزیره نما وضاحت کو. جزیره نما د ځمکې هغه خطې ته او هغه علاقې ته ویل کېږي چې د هغې نه دریو طرفونو ته اوبه وي او یو طرف ته خشک علاقه وي، خشک ځمکه وي. نو عربي ممالکو باندې چې موږ نظر واچو نو د هغې نه مشرق طرف ته خلیج فارس او بحر عمان دی، جنوب طرف ته نه بحر هند دی او مغرب طرف ته بحر قلزم دی. نو مشرق، جنوب او مغرب طرف ته د عربي ممالکو نه اوبه دي، خو شمال طرف ته نه اوبه نشته. شمال طرف ته نه ملک شام دی. نو د اصل په اعتبار سره عربي ممالک چې دي نه دا جزیره نما دي، خو چونکې زیاتو طرفونو ته نه اوبه دي نو تقریبا ورته جزیره ویل کېږي. جزیرة العرب دا زیات شګنه ځمکه ده، غرونه هم پکې ډېر زیات دي او زیات ځمکه د دې بنجر ده، فصل پکې نه کېږي. الله جل شانه دې اوس د عربو حکمرانانو سره ډېر زیات خو کی، اوس یې ډېر زیات ښکلې ښکلې شنه شنه بوټي پکې زرغون کړي دي. نو الله جل شانه دې مونږ او تاسو ټول بار بار حرمینو شریفینو ته بوتلی کی، ښکلې ښکلې بوټي شنه پکې ولاړ دي. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د عربو دا ځمکه دا زیات ریګستانو او په دې کې خشک غرونو، داسې غرونو چې په هغې باندې به د ګیا نوم او نشان نو، او زیاته ځمکه د عربو چې دنه هغه بنجر وه. البته د سمندر په غاړه چې کومه ځمکه آباده وه نو هغه به لږه سرسبزه وه، ځکه چې د سمندر د اوبو هغه نمی به هغې ته رارسېده. په عربي ممالکو کې نور ډېر زیات سخت وي او بیا خصوصا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې به ګرمي انتهایی زیاته وه. اوس خو عربي ممالکو ډېره زیاته ترقي وکړه، الله جل شانه دې نور هم ترقي نصیب کړي. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د عربو د ټولو نه بهترینه سورلي چې وه هغه اوښ په شګنه ځمکه کې ډېر ښکلې مزل کولی شي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې به په عربو کې اوښ ډېر قیمتي سورلي وه او ډېر قیمتي ځناور و. په عربو کې به لرې لرې پورې د اوبو نام و نشان نو. د دې وجې نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې به په عربو کې زیات خانه بدوش اوسېدل، ځکه د اوبو نام و نشان بنو او کوی به هم ناغه به ترخی اوبه وي. نو خلک به اوبو پسې ګرځېدل، کم ځای کې به چې خلکو ته اوبه میلو شولې نو هلته به یې کډه واچوله، تر څو پورې چې به هغه ځای کې اوبه میلاوېدې خلک به اوسېدل، چې اوبه به ختمې شولې د هغه ځای نه به یې کډه واخیستله او بل ځای ته به لاړل، هلته به یې د اوبو تلاش کو. نو زیات خلک د پخوانه په جزیرة العرب کې هغه خانه بدو شو، مخصوص ځای کې به نه اوسېدل، ځکه چې اوبه ډېرې زیاتې کمې وي. نو چې یو ځای کې به اوبه ختمې شوې نو هغه ځای به د دې دپاره ډېر زیات د اهمیت قابل ولې نو، خو هلته به زندګي نه تېرېده، ځکه د اوبو نه بغیر زندګي نه تېرېږي. اوبه خو الله جل شانه داسې یو څیز پیدا کړی دی چې الله جل شانه د اوبو د زندګۍ هغه مغز جوړ کړی دی. نو په عربي ممالکو کې او په جزیرة العرب کې زیات خلک چونه خانه بدو شو. بیا مورخینو حضراتو د زمانې په اعتبار سره عربي ممالکو کې چې کم اوسیدونکي خلک دي هغه په دریو طبقاتو تقسیم کړي دي. دا درې طبقات د دې وضاحت زه په دې بنیاد کومه چې په دې دریو طبقاتو کې یو طبقه داسې ده چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان دی. نو دا دوه طبقات وسره زه ضمناً ذکر کوم انشاءالله العزیز. د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خاندان دی هغې طرف ته به راځو. نو مورخین حضرات فرمایي چې په عربو ممالکو کې د پخوانه چې کوم خلک اوسیږي نو دا په دریو طبقاتو باندې تقسیم دي.
اصولی طور دا طبقات په دوه قسمه دي. یو ته عرب بائده ویل کیږي او یو ته عرب باقیه ویل کیږي. نو اصولی طور دوه قسمه دي، عرب بائده او عرب باقیه. بیا دا عرب باقیه په دوه قسمه دي، عرب عاربه او عرب مستعربه. عرب بائده کم عرب دي او کم اقوام دي، عرب عاربه کم اقوام دي، عرب مستعربه کم اقوام دي. عرب بائده په عربي ممالکو کې د پخوانه چې کم قبایل آبادو، هغه اقوام چې د هغې نسل او د هغې نام و نشان دا په عربو کې ختم شوی دی، دغه اقوامو ته عرب بائده ویل کیږي. د هغې تذکره الله جل شانه په قرآن پاک کې کړې ده. قوم عاد شو، قوم سمود شو او بعضې نور اقوام دي چې د ابتدا نه په جزیرة العرب کې اوسېدل، خو الله جل شانه د هغې نام و نشان بالکل ختم کړی دی. مورخینو حضرات تقریبا د هغې 10 قبیلې ذکر کړي دي. په هغې کې قوم عاد دی، قوم سمود دی، امیم دی او عبیل دی. داسې نور هم بلاشې قبایل دي چې هغوی په عربو کې د ابتدا نه اوسېدل، خو الله جل شانه د هغې نام و نشان او د هغې نسل ختم کړی دی. یا خو د دې وجې نه چې الله جل شانه په هغې باندې عذاب را لېږلی او د عذاب د وجې نه هغې ختم شوي دي، یا په جنگ و جدال کې د هغې نسل ختم شوی دی. دا عرب بائده دا د لاز ابن سام ابن نوح اولاد دی. نوح علیه السلام د الله جل شانه جلیل القدر پیغمبر دی. دوی ته آدم ثانی هم ویل کیږي، یعنی دویم آدم. لومبنی آدم اخو زمونږ او ستاسو پلار او زمونږ او ستاسو نیکه دی چې الله جل شانه د جنتونو نه راکوز کو، دنیا دی الله جل شانه آباد کړه. نو ټول نسل دا خو د آدم علیه السلام نه خور شوی دی. خو چې کله طوفان نوح راغی، نو په طوفان نوح کې چې د آدم علیه السلام څومره نسل هغه ختم شو. صرف د نوح علیه السلام سره چې په کشتۍ کې کم خلک سوارو، هغه الله جل شانه بچ کړل او د هغې نه بیا الله جل شانه باقی نسل خور کړی دی. نو چونکې باقی نسل الله جل شانه د نوح علیه السلام نه خور کړی دی، ځکه د نوح علیه السلام بچیو هغه د نبی د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې سوارو شو، هغوی الله جل شانه بچ کړل او د هغوی نه الله جل شانه بیا نسل انسانی آباد کو. ځکه نوح علیه السلام ته آدم ثانی یعنی دویم آدم ویل کیږي. نو دا عرب بائده دا د لاز ابن سام ابن نوح اولاد دی، یعنی د نوح علیه السلام زوی د سام او بیا د سام زوی د لاز. دا عرب بائده دا د لاز اولاد دی. د دې عرب بائده بعضې بادشاهانو هغې تر مصر پورې علاقې فتح کړې وې. د دې عرب بائده چې کوم احوال دي، د دوی د حالاتو پته موږ ته د قرآن پاک نه او د احادیث نبویو نه لګي. که قرآن پاک د دې تذکره نه وکړي یا نبی علیه السلام په احادیث مبارکو کې د دوی تذکره نه وکړي، نو موږ ته به د دوی هیڅ تاریخ معلوم نو. البته دا عرب بائده چې دي د دې بعضې آثار اوس دریافت کیږي. د دې آثارو ته چې موږ وګورو نو د هغې نه دا معلومیږي چې دا عرب بائده دا ډېر مضبوط اقوامو. بیا په دې عرب بائده کې قوم عاد دا یو ډېره زیاته مشهوره قبیله تیره شوې ده چې الله جل شانه دوی ته پیغمبر را لېږلو او دوی د خپل پیغمبر نافرماني وکړله. بیا الله جل شانه دوی هلاک کړل. قرآن مجید کې د دوی واقعه تفصیل سره ذکر شوې ده. دا عاد دا اصل کې د دوی د پلار نومو عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام. نو د عاد او د ارم د دې دوانو تذکره الله جل شانه په قرآن پاک کې کړې ده. الله جل شانه فرمایي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نو د قوم عاد تذکره او دغه رنګې د ارم تذکره الله جل شانه په قرآن کې کړې ده او الله جل شانه فرمایي لم يخلق مثلها في البلاد. په خاریو کې او په بلادو کې د دې په شان طاقتور او قوت والا انسانان نه دي پیدا شوي. بار بار قرآن مجید کې الله جل شانه د دوی د قوت تذکره کړې ده. وتنحتون من الجبال بیوتا وغیره وغیره آیاتونو کې. دا قوم عاد چې دی
نو دا ډیر مضبوط اقوامو، خو الله جل شانه د دوی نسل ختم کړی دی. د دوی په نسل کې اوس یو قوم هم په عربو کې نشته دی. نو دا عرب بائده. دویم قسم د عربو اقوام چې دي او دویمه طبقه د عربو د اقوامو هغه دی عرب عاربه. عرب عاربه دا هغه اقوام دي چې د عرب بائده د هلاکت نه وروسته په جزیرة العرب کې آباد شوي دي. دا عرب عاربه دا د یعرب ابن قحطان اولاد دی. قحطان اولاد کېدو د وجه نه دي ته قحطانیین هم ویل کېږي. دا قحطان چې کوم اولاد دی نو دوی د یمن او د یمن په اطرافو کې ډیر وخت پورې حکومت کړی دی. دا یعرب ابن قحطان چې دی نو د عرب بائده کې چې څومره اقوام دي خو الله جل شانه هلاک کړل، او بیا په آخره کې دا یعرب ابن قحطان راغی او باقی چې کوم عرب بائده هغه دوی ولا شکست ورک، دوی هلاک کړل، دوی مړه کړل، د هغې نام او نشان ختم شو. او یعرب ابن قحطان او د هغه چې کوم نسل وروستو راغلی دی د هغې نه بیا عرب عاربه جوړ شوی دی. دا عرب عاربه چې کوم د یعرب ابن قحطان اولاد دی د دوی خپله ژبه عربي نه وه. اصل عرب چې دی دا عرب بائده دی چې د کوم نام و نشان ختم شوی دی. په عرب عاربه کې تر قحطانه پورې د دې خپله ژبه عربي نه وه. بیا د قحطان چې کوم اولاد دی نو هغوی د عرب بائده سره پاتې شوي دي، هغې سره ګزران کړی دی، هغې سره زندگی تیره کړې ده. نو تر قحطانه پورې د دې خپله ژبه عربي نه وه، خو د قحطان نه وروستو چې د کوم نسل دی هغوی د عرب بائده سره د پاتې کېدو د وجه نه د هغوی ژبه هم عربي ګرځېدلې ده. نو د قحطان نه اخوا چې کوم عرب عاربه دي یا د قحطان نه اخوا چې د دوی کوم نسل دی، ځکه عرب عاربه خو بیا د قحطان نه شروع شوی دی، نو د قحطان نه اخوا چې کوم نسل دی د هغې ژبه عربي نه وه، خو د قحطان نه وروستو چې بیا کوم نسل خور شوی دی نو عرب بائده سره د پاتې کېدو د وجه نه د هغوی ژبه عربي ګرځېدلې ده. دا عرب عاربه نه علاوه دریم قسم چې دی هغه دی عرب مستعربه. عرب مستعربه چاته ویل کېږي؟ اصل کې عرب مستعربه هغه اقوامو ته ویل کېږي چې د هغې خپله ژبه عربي نه وه خو عربو سره پاتې شوي دي او عربي زده کړې ده. او د عرب عاربه مستعربه چې دي نو دا د اسماعیل علیه السلام اولاد ته ویل کېږي. د اسماعیل علیه السلام خپله ژبه عربي نه وه، ځکه اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بچی دی. ابراهیم علیه السلام د عراق، د فلسطین او د شام اوسیدونکی دی. عراق کې هم وخت تیر کړی دی، شام کې هم وخت تیر کړی دی، فلسطین کې هم وخت تیر کړی. د الله جل شانه په حکم به د یو علاقې نه بل علاقې ته هجرت کو. نو د ابراهیم علیه السلام خپله ژبه چې وه عبراني وه. بیا د اسماعیل علیه السلام ژبه عربي څنګه وګرځېده د دې شاته یو تفصیلي واقعه ده، قرآن مجید هم هغې ته اشاره کړې ده او احادیث مبارکو کې هم د هغې تذکره راځي. هغه به انشاءالله العزیز تفصیل سره بیانو، خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته یو وضاحت کومه چې دا درې اقوام او درې طبقات چې کوم ما تاسو ته ذکر کړل، عرب بائده، عرب عاربه او عرب مستعربه، نو په دې دریو طبقاتو کې د نبی علیه السلام تعلق دا د عرب مستعربه نه دی. د عرب مستعربه سره د نبی علیه السلام تعلق دی، ځکه چې نبی علیه السلام دا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی. د اسماعیل علیه السلام نوسی دی او اسماعیل علیه السلام د تعلق د عرب مستعربه سره. ما د عرب مستعربه وضاحت تاسو ته وکړو. عرب مستعربه هغه عرب چې د هغې خپله ژبه عبراني وه خو عرب عاربه سره پاتې شو، په هغې کې رشته وکړله، هغې سره تعلق راغی، هغې سره خپلولي راله. نو د هغه خپلولۍ په بنیاد باندې اسماعیل علیه السلام عربي ژبه زده کړه. نو د اسماعیل علیه السلام د اولاد ژبه هم عربي وګرځېده، دې ته عرب مستعربه ویل کېږي. د نبي علیه السلام تعلق هم د عرب مستعربه سره. د اسماعیل علیه السلام تعلق د عرب عاربه سره څنګه راغی؟ نو قرآن پاک هم دا واقعه تفصیل سره ذکر کړی ده. الله جل شانه و عم نواله
قرآن مجید کې اشاره کړې ده ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. او امام بخاری رحمت الله علیه د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام په دغه بیابان کې د پریښودو واقعه هغه تفصیل سره ذکر کړی ده د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په واسطه سره. امام بخاری رحمه الله دا حدیث دا په لومبني جلد کې په کتاب الانبیاء کې غالبا 3364 نمبر حدیث دی تفصیل سره امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کړی دی. اسماعیل علیه السلام څنګه د عرب عاربه سره تعلق راغی او د هغې سره رشته راله پای کې رشته وکړله او د هغوی ژبه عربي وګرځېدله. ابراهیم علیه السلام دا اصولی طور ما تاسو ته ووایي چې د عراق اوسیدونکی دی، بیا شام ته هم هجرت کړی دی، فلسطین ته هم تللی دی. د ابراهیم علیه السلام خپله ژبه عبراني وه. الله جل شانه په ابراهیم علیه السلام باندې ډیر زیات امتحانات کړي دي. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. الله جل شانه په ابراهیم علیه السلام باندې ډیر زیات امتحانات کړي دي، په یو څو کلماتو سره په امتحانات کړي دي او هغه امتحاناتو کې ابراهیم علیه السلام په اعلی نمبر سره پاس شوی دی. ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانه په پوخ عمر کې اولاد ورکه. د ابراهیم علیه السلام عمر هم ډیر زیاتو او د هغوی د بیبي محترمه هاجرې بیبي رضی الله تعالی عنها عمر هم ډیر زیاتو. دوی بالکل د اولاد نه د ظاهر په اعتبار سره نه امید شوي وو، خو د الله جل شانه شان دی، د الله جل شانه عظمت دی، قدرت دی. په دغه آخري عمر کې الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته اولاد ورکه اسماعیل علیه السلام. اوس د آخري عمر اولاد دا ډیر زیات ګرانی. ابراهیم علیه السلام دا د الله جل شانه خلیل دی. الله جل شانه نه غواړي چې زما د خلیل توجه زمانه بل طرف ته لاړ شي. نو الله جل شانه په ابراهیم علیه السلام باندې یو غټ امتحان وکړو چې ته خپله بیبي محترمه هاجره بیبي او خپل ورکوټې داسې بچی چې هغه پیس کی د غیږې بچی دی، دا بوزه او دا په یو بیابان کې پرېږده. دا د الله جل شانه امتحان و. ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی، د الله جل شانه په هر امتحان کې کامیاب شوی دی او د الله جل شانه هر حکم ته لبیک ویلی دی. ابراهیم علیه السلام ځان سره هاجري بیبي واغشتله او اسماعیل علیه السلام یې واخسته او په کوم ځای کې چې اوس کعبه شریفه ده هغه وخت کې دا کعبه نه وه، د کعبې نام و نشان دغه ځای نه ختم شوی او په کوم ځای کې چې اوس د زمزم د اوبو کوی دی، د زمزم د اوبو کوی هم دغه ځای کې نو. ابراهیم علیه السلام ځان سره خپله ښځه محترمه او خپل بچی ماشوم واخسته او په کوم ځای کې چې اوس د زمزم کوی دی دغه ځای کې پرېښودو. په دغه ځای کې یو غټه اونه وه، د هغه اونې لاندې هاجره بیبي او حضرت اسماعیل علیه السلام پرېښودو او د الله جل شانه په حکم باندې روان شو. اوس چې کوم ځای کې الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته حکم کړو چې هغه کعبه شریفې سره خوشه علاقه ده، نو اوس خو الحمدلله الله جل شانه ډېره زیاته آباده کړې ده، خو په هغه وخت کې په دغه ځای کې د آبادۍ نام و نشان هم نو، نه په هغه ځای کې د اوبو نام و نشانو، نه پکې شینکي وه، ځکه تک تور غرونه و، غیر آباد بنجر غرونه او ریګستانونه و، نه پکې آبادي وه، نه پکې انسان و، نه پکې اوبه وې، نه پکې د خوراک څښاک څه انتظام و. ابراهیم علیه السلام خپل ښځې محترمې ته حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها او حضرت اسماعیل علیه السلام دوی ته په مشکیزه کې لږې غوندې اوبه ورکړې او یو تیلی وه په هغې کې ورته لږې غوندې کجورې ورکړې، هلته یې پرېښودل او ابراهیم علیه السلام روان شو. حضرت هاجرې رضی الله تعالی عنها چې وکتل چې خاوند خو رانه روان شو، زه یې بنجر او ویران او بیابان ځای کې پرېښودم، خپل خاوند ابراهیم علیه السلام پسې شاته شاته را روانه ده او بار بار ورته دا وایي چې ای ابراهیم علیه السلام ته مونږ په دې بیابان ځمکه کې چاته پرېږدې،
دلته نه انسان شته، نه څوک داسې کس شته چې د هغې سره زمونږ انس راشي، نه په دې ځای کې زمونږ څوک غمخوار شته دی. ته مونږ په دې ځای کې چا ته پرېږدې؟ دلته خو تش شرمخان دي، ماران دي، لړمانان دي، دلته به مونږ څنګه زندګي تیرو؟ نو هاجره بیبي ابراهیم علیه السلام پسې شاته روانه ده او دغه فریاد ورته کوي، خو ابراهیم علیه السلام بالکل خاموش دی، ځکه د الله جل شانه حکم دا دی چې ته به د خولې نه خبره نه وباسې، ته به بالکل چپې. هاجره بیبي پیښ وله چې دا خو د الله جل شانه پیغمبر دی او پیغمبر یو کار هم د الله جل شانه د حکم نه بغیر نه کوي، ځکه چې د ظاهر په اعتبار سره وګورې نو هاجره بیبي په دغه وخت کې پوخ عمر کې وه، بوډۍ وه، او اسماعیل علیه السلام ورکوټې ماشوم دی. نو داسې ښځه او ماشوم څوک بې آسره په بیابان کې نه پرېږدي. حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها پوه شوله چې دته د الله جل شانه حکم شوی دی. نو د خپل خاوند نه تپوس وکړو چې آیا ته ما د الله جل شانه په حکم باندې دلته پرېږدې؟ تا ته الله جل شانه حکم کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې او ما ته الله جل شانه حکم کړی دی، بغیر د الله جل شانه د حکم نه زه تا دلته نه پرېږدم. نو حضرت هاجره بیبي رضی الله تعالی عنها هم د پیغمبر بیبي وه، د پیغمبر په صحبت کې پاتې شوې وه، هغوی ته هم الله جل شانه اعلی درجې ایمان ورکړی دی. نو دغه وخت کې حضرت هاجرې بیبي رضی الله تعالی عنها وفرمایل اذن لا یضیعنا، چې الله جل شانه ته حکم کړی چې دلته پرېږده، نو الله جل شانه به مونږ ضایع کوي نه. زمونږ د الله جل شانه په ذات باندې کلک ایمان دی. الله جل شانه ډېر رحیم ذات دی، کریم ذات دی، چې تا ته حکم کړی دی چې دا خپله ښځه په دې بیابان کې پرېږده، په دې کې به د الله جل شانه څه حکمت وي. او الله جل شانه به دلته د خپل قدرت اظهار خامخا کوي. الله جل شانه به دلته زما حفاظت کوي. اذا لا یضیعنا، الله جل شانه به ما ضایع کوي نه. زه د الله جل شانه په ذات باندې کلک ایمان لرونکی یم، د الله جل شانه د ذات نه زه مطمئن یم. او بعضو روایتو کې راځي چې حضرت هاجرې بیبي رضی الله تعالی عنها دغه وخت کې وفرمایل حسبنا الله ونعم الوکیل، چې الله جل شانه ته حکم کړی چې دلته پرېږده، بس زموږ دپاره الله جل شانه کافي دی. رزق ورکوونکی، حفاظت کوونکی، مشکلات دفع کوونکی ذات خو د الله جل شانه دی، چې رب العزت ته حکم کړی دی، نه حسبنا الله ونعم الوکیل. هاجرې بیبي رضی الله تعالی عنها ابراهیم علیه السلام ته دا خبره وکړه ده. ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی، یو غونډۍ ته ورسېده چې کله د خپل بیبي او د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام نظر پناه شو او یو غونډۍ ته ورسېده، نو هلته کعبې شریفې ته مخ که. کعبه شریفه خو هغه وخت کې ونه، خو چې کم ځای کې اوس کعبه ده هغه ځای ته یې مخ که، لاسونه یې اوچت کړل او دا دعا د الله جل شانه نه وغوښته چې کوم قرآن پاک ذکر کړی ده، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. دا دعا ابراهیم علیه السلام وفرمایله او دا دعا د اول نه واله تر اخره پورې الله جل شانه قبوله کړې ده د حرمینو شریفینو په بابت کې. په حرمینو شریفینو کې چې اوس کم انعامات دي، کم برکات دي، کم انوارات دي، کم میوې دي، کم ثمرات دي، او الله جل شانه هغوی ته کم وسعت ورکړی دی، دا وسعت، دا برکات، دا انوارات، دا د ابراهیم علیه السلام د هغه دعا برکت دی چې کله کعبه شریفې ته مخ که او د الله جل شانه نه دعا وغوښته، او دا دعا الله جل شانه ته دومره خوښه شوله چې بعینه هغه الفاظ د قرآن پاک جز وګرځو. قرآن پاک هغه الفاظ د ابراهیم علیه السلام په خپل قرآن پاک چې کوم دی نه ذکر کړي دي. نو دا دعا ابراهیم علیه السلام وغوښتله، خپل بوډۍ ښځه او خپل ماشوم بچی الله جل شانه ته وسپاره، د الله جل شانه په ذات اعتماد وکړو، روان شو. اوس هر طرف ته بیابان دی، هر طرف ته شګې دي، هر طرف ته کاڼي دي، د انسان نام و نشان نشته دی، نه اوبه شته نه خوراک شته. یو بوډۍ ښځه او یو ماشوم د پیو څکلو والا هغه په داسې تش بیابان کې پراته دي چې ماښام شو
نو حضرت حاجری رضی الله تعالی عنها د مختلف قسم زناورو आवाजونه اوریدل شروع شو. د شرمخ आवाज راځي، د یو زناور आवाज راځي، د بل زناور आवाज راځي. حاجری بی پریشان شول چې خدای پاک دا څنګه چللی. هغه زناورو ته حاجری بی متوجه شول او ورته وفرمایل چې ای زناورو وره، تاسو ته پته لګي چې ما سره دا ماشوم څوک دی او زه څوک یم. زه د پیغمبر ښځه یم او زه د اسماعیل علیه السلام د پیغمبر زوی دی او اسماعیل علیه السلام هم پیغمبر دی. چې کله دا خبره حاجری بی وفرمایله ټول زناور خاموش شو، چپ کېناستل. گویا هغوی دې خبره ته اشاره کوله چې موږ تاسو پریشانه کوو، نو موږ ستا د حفاظت لپاره الله جل شانه مقرر کړو. بهرحال چې ابراهیم علیه السلام کومه توخه حاجری بی ته ورکړې وه چې هغه لږې غوندې کجورې ورته په تیله کې اچولې وي او په یو مشک کې ورته لږې غوندې اوبه ورکړې وي. یو څو ورځو پورې حاجری بیبي په هغه کجورو باندې او په هغه اوبو باندې ګزاره وکړه. حاجری بیبي به کجورې خوړې او اوبه به یې څکلې، ماشوم ته به پی راتلل، اسماعیل علیه السلام به پی څکل، اسماعیل علیه السلام موړو. خو چې کله دغه خوراک ختم شو، کجورې ختم شولې، اوبو ختم شولې، نو حاجری بیبي ډېره زیاته اوږې شوله، تږې شوله. د اولګې او د تندې د وجې نه ماشوم ته پی نه راځي. اسماعیل علیه السلام اوږې دی، تږې دی او د اوږې او د اولګې او د تندې د وجې نه حضرت اسماعیل علیه السلام ډېر په بد حال کې دی. ماشوم چې کله اوږې وي چغې م وهي، سورې م وهي، ټوپونه م وهي. اوس چې اسماعیل علیه السلام جاړي، اسماعیل علیه السلام پریشانه دی، ماشوم بچی دی، مور د خپل بچی جړه نشي برداشت کولی. حضرت حاجره بیبي رضی الله تعالی عنها چې د اسماعیل علیه السلام فریاد وریده، جړه وریده، برداشت یې ونه کړی شو. د هغه ځای نه لاړه او لرې کېناستله چې زه د خپل بچی فریاد نشم برداشت کولی، د خپل بچی جړه نشم برداشت کولی، د خپل بچی تلتقې نشم برداشت کولی. په مور کې خو الله جل شانه ډېر زیات رحم اخوده دی. دا مور د دې خپل بچی سره څومره تکلیفونه برداشت کوي، څومره مشقتونه برداشت کوي، ځکه خو الله جل شانه جنت د مور د خپل لاندې اخوده دی. نو حضرت حاجره رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته سخته پریشانه ده، د ځان فکر او د ځان غم وسره نشته دی، خو هلته بچی جاړي، بچی تلتقې وهي، بچی فریاد کوي. نو حضرت حاجره رضی الله تعالی عنها سوچ وکړو چې دا مخامخ ما سره یو غونډی ده، یو غر دی، په دې به وخېږم او داسې اخوا دېخوا به وګورم، که څوک په نظر رالل څوک راته ښکاره شو، چېرته یو کور یو قافله راته ښکاره شوله، نو د هغې نه به د خوراک څښاک څه وغواړم چې زما په بدن کې پی راشي، نو ماشوم به پی ورکړم، ماشوم به قلار شي. نو حضرت حاجره رضی الله تعالی عنها د صفا غر ته وختله، اخوا دېخوا وکتل، څوک په نظر رانل. د صفا نه بیا مروه ته راله، د مروه نه بیا صفا ته راله، د صفا نه مروه ته، د مروه نه صفا ته، اووه منډې او اووه چکرې حضرت حاجرې رضی الله تعالی عنها د اوبو په تلاش کې ووالې. چې کله به صفا ته وختله، نو اسماعیل علیه السلام به ورته ښکارېده، نو زړه مطمئن و. خو چې کله به د صفا نه راکوزېدل شروع کړل او بطن الوادي ته به ورسېده، نو اسماعیل علیه السلام به ورته په نظر نه ښکارېده، نو مروه طرف ته به یې منډه کړله چې په مروه به وختله او لږه غوندې اوچته به شوله، نو بیا به ورته اسماعیل علیه السلام ښکاره شو. عمده کار حضرت حاجرې بیبي رضی الله تعالی عنها اووه ځله وکړو. صفا ته به وختله، د صفا نه به چې مروه ته راتله او بچی به یې د سترګو نه اخوا شو، نو منډه به یې کړله، مروه ته به لاړله، بیا به چې د مروه نه راکوزېده او اسماعیل علیه السلام به ورته نه ښکارېده، نو منډه به یې کړله او منډه به یې په دې باندې واله چې بیابان دی، ځنګل مثال دی، هر طرف ته زناور دي، ماران دي، لړمانان دي، بچی ته به څه تکلیف ونه رسوي. الله جل شانه ته د حضرت حاجرې رضی الله تعالی عنها په صفا او مروه کې دا منډې دومره خوښې شولې چې تر قیام قیامت پورې د حج او د عمرې جز وګرځو. الله جل شانه دې سره زما دا ټول اوریدونکي بار بار حرمینو شریفینو ته بوتلی کی. الله جل شانه دې بار بار په موږ باندې د حرمینو شریفینو زیارت وکي. خو چې کلم یو حاجی حج لاړ شي
یا عمره کوونکي عمرې له لاړ شي او د صفا او د مروه په مابین کې سعی اونکي د حج او عمره نه قبلېږي. د عمرې جز ګرځېدلی دی چې عمره کې په صفا او مروه کې به خامخا سعی کې. دا اوه منډې الله جل شانه ته دومره خوښې شولې چې د قیامت پورې په انسانانو باندې په عمره کې لازم کړي. او بیا چې حضرت حاجرې رضی الله تعالی عنها په کم ځای کې منډې والی دي هغه منډې هم د امت په سړو باندې ضروری کړله چې کله هم ته د صفا او د مروه په مابین کې سعی کې نو میلین احدرین دي یعنی شنه لیټونه غوندې دي چې کله هغې ته ورسېږي د هغې په منځ کې به ته منډه واخې. ځکه حضرت حاجرې رضی الله تعالی عنها رضی الله تعالی عنها په دغه ځای کې منډه واړې د هغه منډه الله جل شانه ته خوښه شوې ده. نو حضرت حاجرې رضی الله تعالی عنها چې دا اوه منډې ووالې او څوک ورته په نظر باندې رانلل ډېره سخته پریشانه ده ځکه ماشوم پریشانه دی ماشوم جاړي. چې کله مروه ته حضرت حاجره رضی الله تعالی عنها ورسېده نو د حاجرې رضی الله تعالی عنها غوږونو ته یو آواز راغی دا داسې اوتره غوندې شوله. زړه کې رالل چې ما ته خو چا آواز وکړو چې کله یې غوږ کېښودو نو بیا غوږونو ته آواز راغی. حاجرې رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې ته که هر څوک او زما مدد کول غواړې زما مخې ته راشه ما سره مدد وکړه ستا آواز زه اورم. چې کله یې وکتل نو د الله جل شانه جلیل القدر فرشته جبرائیل علیه السلام مخې ته ولاړه ده. جبرائیل علیه السلام الله جل شانه د اسمان راولېږه د حاجرې بیبي او د اسماعیل علیه السلام د مدد دپاره فرشته راله. بخاری شریف کې الفاظ داسې راغلي دي چې دې فرشتې یا خپل وزر ځمکې له راوبرو یا خپله ګیټۍ او خپله پوندې ځمکې له راوبروله. د راوي پکې شک دی یا خپل وزر ځمکې له راوبرو او یا خپله پونده ځمکې له راوبروله او چې کم ځای له حضرت جبرائیل علیه السلام خپل وزر راوبرو د هغه ځای نه د زمزم هغه اوبه را جاري شولې او د زمزم چینه را چالو شوله او تر اوسه پورې چالو ده تر قیامت پورې چې کله الله جل شانه غواړي او کومه پورې الله جل شانه غواړي ان شاء الله العزیز جاری به وي. نو د هغه ځای نه اوبو راوتل شروع شو. حضرت حاجرې رضی الله تعالی عنها چې وکتل چې د ځمکې نه اوبه روځي نو داسې غاړه جوړول یې ورته شروع کړل بند یې ورته شروع کو دې لپاره چې دا لږې اوبه دي ما ته په نظر ښکاري دا چېرته اخوا دېخوا لاړې نه شي. حضرت حاجرې رضی الله تعالی عنها به ورته غاړه جوړوله بند جوړولو او اوبه به همدقه رنګې د ځمکې نه را روانې وي. نبی علیه السلام فرمایي چې الله جل شانه د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي که هغې دا اوبه ادرولې نه وي او د اوبو ته یې غاړه نه وي جوړه کړې د اوبو ته یې بند نه اچولې نو دا اوبه به تر اوسه پورې د چشمې په رنګ را روانې وي. یو بهترینه چشمه به وه دا اوس. خو د اسماعیل علیه السلام مور بیبي حضرت حاجرې رضی الله تعالی عنها په هغه وخت کې د اوبو ته بند واچو نو الله جل شانه اوبو همدقه ځای پورې محدود کړي. نبی علیه السلام فرمایي الله جل شانه د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي که دې دا اوبه ادرولې نه وي او دې ورته دا غاړه نه وه جوړه کړې بند یې نه اچولې دا به اوس یو بهترینه چشمه وه یو بهترینه چینه به وه. بهرحال حضرت حاجرې بیبي رضی الله تعالی عنها هم اوبه وڅکلې او بیا اسماعیل علیه السلام ته پی ورکړل ماشوم قلار شو. حضرت جبرائیل علیه السلام حاجرې بیبي رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې ای حاجرې غم مه کوه الله جل شانه به نه تا ضایع کوي او نه به ستا بچې ضایع کوي او دا کم مخامخ ځای چې تا ته ښکاري دا بیت الله دی دا د الله جل شانه کور دی او دا ماشوم او د پلار ابراهیم علیه السلام به دا کور جوړی. اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په قسمت کې او تقدیر کې دا لیکل شوی چې دی به دا بیت الله شریف جوړی. اصل کې په کم ځای کې چې اوس بیت الله شریف دی نو په طوفان نوح کې دا بیت الله شریف دا بالکل اوچت کړی شو. د حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې کله طوفان نوح راغی نو بیت الله شریف اوچت کړی شو
بیا د هغې نه وروستو تر ابراهیم علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران راغلي دي هغوی به حجونه کول، خو هغوی ته د بیت الله شریف مقام او محل نو معلوم چې بیت الله شریف کم ځای دی. بیا ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانه د وحی په ذریعې سره د بیت الله شریف محل وښودو چې دې ځای کې بیت الله دی، دقه ځای کې ته د الله جل شانه کور جوړ کړه. واقعه پاتې ده خو موږ ته ټیم اجازت نه راکوي. زموږ د پروګرام ټیم اختتام ته ورسېده. خپل رور کفیل احمد حقانی ته اجازت ورکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.